بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وسلم. استعاره مختلف تقسیمات لنا آغا مصنف رحمت الله علیه شروع کړو. اولنې تقسیم چې لنا دای کړو په اعتبار د طرفین سره، چې په اعتبار د طرفین سره استعاره لنا په دوه قسمه باندې ده، یو د وفاقیه او یو د عنادیه وي. بیا په تقسیمه چې لنا دای کړو په اعتبار د جامع سره، چې جامع بیا په مفهوم د طرفینو کې داخل وي یا په مفهوم د طرفینو کې خالی داخل نه وي. بیا دریم تقسیم د جامع په اعتبار سره چې یا به د جامع عام ظاهر بوي، هر سړی په کوی کې لګي هغه ته استعاره عامیه وي، او بل استعاره خاصه چې پای کې جامع عام نه وي، هر سړی بنه کوي. او درې سلورم تقسیم دا کړو په اعتبار دا مستعار له مستعار منه په اعتبار سره، چې دا مستعار له او مستعار منه د جامع په اعتبار سره د استعاره شپږ قسمونه دي، یا بدوانه دي سیوی دریوانه به سیوی یا بدریوانه عقلی یا بسال سیو عقلی ته ویل شو. او پنځم تقسیم دنده په اعتبار د لفظ مستعار سره وو، چې یا بګه مستعار دنده بګه اسم جنس وی جو استعاره اصلیه او کنه جو بیا به استعاره تبعیه وي. دا اوس پغم نمبر تقسیم دی په اعتبار دا ملائم سره، چې کله کله د دې مستعار له ملائم ذکرې، ملائم معنی مناسب، کله د مستعار منه مناسب ذکروي او کله هم یو هم نه ذکر. نو په دې اعتبار سره د استعاره درې قسمونه دي. نمبر 1 استعاره مطلقه، نمبر 2 استعاره مجرده، او نمبر 3 استعاره مرشحه. استعاره مطلقه دي ته ویل کېږي چې په دې کې نه د مستعار له مناسب ذکر وي او نه پکې د مستعار منه مناسب ذکر وي. لکه د دې لپاره مثال لیکل دی، لکه عندي اسد، زما سره اسد، وزه زما سره منظره، اوس په دې اسد کې لکه اسم نه دي ذکر، نه بګې مستعار له صفت ذکر نه بګې مستعار منه، د دې استعاره مطلقه وي. استعاره مجرده دي ته ویل کېږي چې په دې کې د مستعار له سره چې کوم مناسب دي هغه ذکر کړي، او مرشحه دي ته ویل کېږي چې د مستعار منه سره چې کوم مناسب دي هغه ذکر کړي. اسانه خبره ده چې مطلقه دي ته وایي چې د اس نه مستعار له مناسب پکې ذکر وي، نه بګې د مستعار منه مناسب ذکر وي. او مجرده چې د مستعار له پکې د مستعار له پکې مناسب ذکر وي. او د دې لپاره آسان طریقه ده کنه چې ګوره لکه موږ په حروف هجا کې وایو کنه چې کاف لام میم، نو لام اول لازم او میم رسو راځي کنه، لام اول لازم او میم سره راځي رسو راځي، او په مجرده او مرشحه کې جیم مخکې راځي او را رسو راځي. نو په جیم کې په مجرده کې د مستعار له مناسب او په مرشحه کې د مستعار منه مناسب ذکر وي، ملائم ذکر وي. پوه شئ مثالونه وګورئ. والاستعاره باعتبار اخر، او استعاره په بل اعتبار سره، په بل اعتبار سره دا وش بغم تقسیم دی په اعتبار د وجود د ملائم سره. خو لګ دی یار نشل کړه ده چې الاستعاره باعتبار اخر لیکل له یو کر خبره اله پاسې لګل چې تقسیم السادس دا لاندې په بل کر خمن لپاره پکارو، والاستعاره بل لپاره پکارو. والاستعاره باعتبار اخر، او استعاره په بل اعتبار سره، چې بل اعتبار غیر اعتبار الطرفین والجامع واللفظ، چې اعتبار د طرفین هم نه جامع هم نه د لفظ مستعار هم نه سره، دا چې د په اعتبار د ملائم او د غیر ملائم سره ده، چې ملائم پکې ذکر یا باندې ذکر، یا ملائم پکې د مستعار له ذکر یا په مستعار نه. ثلاثه اقسام، درې اقسام دي، او درې اقسام څنګه دي نو ته د حاصل پکې ذکر کړي، لانها اما ان لم تقترن بشيء، ودا بیا په وسنوي مقترن بنې د داسې یو سره یلایم المستعار له والمستعار منه، چې مناسب د مستعار له او مستعار منه سره، او قرنت بما یلایم المستعار له، یا بدا په وسوي یعنی په دې کې به ذکر شی وي مناسب د مستعار له، او قرنت بما یلایم المستعار منه، او یا به یو ځای شی د دې سره ملائم د مستعار منه. الاول مطلق، الاولنی ته مطلق وي چې د اچا وهي ما لم تقرن بصفه ولا تفريع، چې هغه نه په یو صفت سره مقترن وي په وسوي او نه د تفریع سره. صفت دې ته ویل کېږي چې په دې کې د مستعار له چې د جز د کلام وي او مکمل کلام نه وي، او تفریع دې ته ویل کېږي چې په دې کې هغه مستقل کلام وي، پکې چې د ملائم پکې مستقل کلام وي، دې تفریع وي. او چې مستقل کلام نه وي نو دیتا دغه ویل کېږي صفت ویل کېږي.
مما يلائم المستعار له المستعار منه نحو عندي اسد لکه زما سره ودا اسد ده ودلګه دا استعاره خدا ځکه چې منظره او در سره سم کېدې شي او خلقا دغه بګی نشته نه بګی د مستعار له مناسب ذکر دی او نه بګی د مستعار منه والمراد بصفه ودلګه د صفتنا مراد صفه معنویه ده التي هي معنى قائم بالغير چې دا معنی قائم بالغير دی یعنی په بل چا پورې قائم وي ولنعت النحوي الذي هو احد التوابع واذا نحوي نعت صفت نه مراجعه په توابع کې قسم ده چې هغه د وسس برایي اچای بیان کړي هغه دینه مراد لکه برجل عالمون کې چې دا عالم صفت ده بلکې دینه مراد صفت معنوي ده چې قائم بالغير والثاني مجرده او دویم چې دا استعاره مجرده ده وهي ما قرن بما يلائم المستعار له او دا غي ته چې دای سره د مستعار له مناسب چې دا په وس په یو سره غلي كقوله غمر الردا اذا تبسم ضاحكا غلقت بضحكته رقاب المال غمر الرداء دلګری وای غمر الرداء زماده ممدو ډیر ورکړې والے نو رداء ذکر کړی دا او مراد نن دا د عطوا ده رداء ذکر کړی دا مراد سره عطوا ده عطوا ورکړه نو دا ورکړه جنن دا مستعار منه ده او دا مستعار له جنن دا بګه دا ردا جنن دا مستعار له ده او دا ردا مستعار منه ده او عطوا مستعار له ده او دا مستعار له سره مناسب جنن دا غمر ذکر کړی کثیر ځکه دا ورکړه سره کثرت جنن دا راځي چې ډیر ورکون کړي واښو مې باندې دلګه ردای ذکر کړی دا غمر ردای چې زمانہ ممدو ډیر صادر واله ده ډیر صادر واله مطلب ډیر ورکړی واله ده نو مستعار له د چا لپاره استعاره غستل شوی دا د عطوا لپاره او مستعار منه د سره غستل شوی دا د صادر دا او دا غمر ذکر کړی چې دا مستعار له مناسب ده لري ورکړي مناسب ده او د دوړو مېز کې قرینه سره لکه څنګه چې د صادر په ذریعہ سره انسان چې د ګرد او غبار او د یخنۍ او د ګرمۍ نه محفوظ کیږي دغه شانتي د مال په ذریعہ سره انسان د شرم او درینه محفوظ کیږي عزت محفوظ کیږي غمر الرداء یعنی زمانہ ممدود ډیر ورکواله ای کثیر العطاء استعاره الرداء للعطاء دلته استعاره تشید الرداء د عطاء لپاره د ورکړه لپاره او دغه پکې سره قرینه لانه يصون عرض صاحبه زکه چې دا محفوظ کوي د خپل صاحب عرض دغه عزت کما يصون الرداء با يلقى عليه لکه څنګه چې محفوظ کوي صادر هر هغه چې بای باندې دا واچول شي یعنی هغه چې با باندې واچول شي ثم وصفه بالغمر بیا مصنف رحمه الله دې وصف ذکر کړی بالغمر په غمر سره الذي يناسب العطاء غمر کثرت ته وي چې هغه مناسب د لري عطاء سره تجریدا للاستعاره د استعاره مجردی په تور باندې والقرینه سیاق الكلام او دلته وي قرینه هغه د کلام هغه سیاق ته چا په دې باندې لکه ان یقول اذا تبسم ضاحكا یعنی کله چې شروع کې په خندا باندې تبسم خندا ته چې هغه اواز پکې نه او زه غواړم چې لږ معمولی اواز پکې اشاره عن فيزيك اخذ في شروع وتمامه غلقت بزحكته رقاب المال غلقت رهن کیږي غاڼ کیږي د په خندا سره رقاب المال د مال غسټونه ای مطلب دا اذا تبسم کله چې دی او خاندي غلقت رقاب امواله نو د خلکو فی اید السائلین غاڼکیږي د مال غسټونه پلاسونو د سائلینو کې وې د مال ممدوح چې دی کنه نو دې دونه ډېری ورکړې والده وای چې کله د خندا شروع کې مطلب خوشاله دی نو بیا چې د کله خلکو لا ورکړه کوي او خلکو لا سامان ورکړي نو پای کې د خلکو غلاسونه جنن دار سره غاڼه چې ټول مالونه د خپل ورکړي غاڼه کوي د خلکو سره او دا غلقه معنی چې نو دا وای ورکول دي ما قدرت حاصل غلق الرهن في يد المرتهن اذا لم يقدر على انفكاكه کله چې قدرت نه لري په د خپل باندې چړاوالو باندې دغه په آزادولو باندې لري کول باندې
الهغه پوه شو به معنی. والثالث مرشحه او دریم نمبر مرشحه ده. مرشحه څه ته وایي؟ هي ما قرن بما يلائم المستعار منه، چې بدی کې د مستعار منه مناسب پکې ذکر وي، د مستعار منه مناسب پکې ذکر وي. اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. ودا منافقان دا مثال اولئک الذين دا کسان دي اشتروا الضلاله د چې اغست د گمراهی، نو گمراهی په بازار کې نه خرڅي کې جنا پیسې والا او مالا گمراهی راکا ودل کې ویلي اشترا او مراد ابدال له پوښوي اشترا او مراد سره ابدال له، نو دا بدلول دا مستعار له ده او اشترا دا جنا مستعار منه ده سره او د مستعار منه مناسب به ذکر کړی دی چې باغ ربح حریف ما ربحت تجارتهم ربح ده بګي پوښوي. اولئک الذين دایکسان اشتروا ضلالتا چې بدل کړي د گمراهی په مقابله د هدایت کې، نو اشتروا اغستلی د معنا بدل کړي دا فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونکړه د تجارت دي. استعير الاشتراء للاستبدال وللګي استعاره کړل شوی د اشتراء د پاره د استبدال او د اختیار وروالی. ثم فر عليها بیا تفریق کړي د پدې معنی ما یلائم الاشتراء هغه چې مناسب دی د اشتراء سره من الربح والتجاره پدې معنی پوه شو تاسو. وقد یجتمعان سره دا خبره کوي او کله کله په یو کلام کې استعاره مرشحه او استعاره مجرده به دوانه راغلي وي. یعنی مطلب دا چې کله کله د سی وی چې د مستعار له ملائم پکې هم ذکر وي او د مستعار منه ملائم پکې هم ذکر وي. لکه دلته دا شعر لیکل دی وګورئ. وقد یجتمعان او کله کله د دوانه جمعګي سسا اي التجريد والترشيح يعني مجردهم ومرشحهم كقوله شعر لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أزفاره لم تقلم. ولدى أسد دا سرا منظرين شاك السلاح چې د اسلحې نه ډک دی، نو تلګي د اسد نه مراد هغه منظرین نه مرادو بلکې د اسد نه مراد رجل شجاع مراد دی، او شاک السلاح چې د اسلحې نه ډک دی، نو اسلحه د دې رجل شجاع سره مناسب ده، د منظري سره خو نه راځي کنه. واجه هذا تجريد ودا تجريد دا استعاره مجرده ده لانه وصف ذکر جلیل وصف ذکر کړی بما یلائم المستعار له چې مستعار له مناسب یعنی دا رجل شجاع او مقذف یعنی وشتره یا د وشتلو کې د ډیر زیات نندا تکړه ده او جنگونه ډیر کوي. له لبدون ددا دغه هغه لبد هغه وختو ته ویلېږي چې په دې دغه باندې را وګو باندې پراته یعنی وګدو د وختي او اسفاره لم تقلمي او داغه نکونه نه کټ کولېږي. وز دا ترشیح ده یعنی دا نکونه او دا اسغه دا وخته چې کنه لبدون دا د منظری پر 60 پای چې کوم وخته پراته نو هغه ته ویلېږي. نو زه دا وخته او نکونه دا د منظری سره د مستعار منه سره جندا مناسب دي، نو دا به استعاره ترشیح یې شولا. لکه پوه شو به معنی ها له لبدون د دوی د پاره غټ غټ وختري اسفار او نکونه لم تقلمي چې هغه نه دي کټل شي. هذا ترشيح لان هذا الوصف ذکر چې دا وصف چې مما يلائم المستعار منه دا مناسب دی د مستعار منه سره عند اصل حقيقي سره. واللبد جمع لبد وهي ما تلبد من شعر الاسد على منكبيه دا هغه وختو ته ویلېږي چې د منظري په دې اوګو باندې چرنده پرته. والتقليم مبالغه القلب وهو القطع او تقلیم چرنده په کټ کولو کې مبالغه ده چې هغه چرنده ده کټ کولو ته ویلېږي. په دې معنی پوښوي او دا مقذف چې نه کنه دا به استعاره مجرده ده دا دغه څور دوی دا مطلقه ده ځکه چې د دې مقذف تعلق نه مستعار منه سره ده نه مستعار له سره ده. لکه پوښتنه ویلې معنی په دې معنی پوښوي وځ دې نه خبره کوي چې ترشیح دا ابلغ ده د نورونه ولی نو وجب وکړه. یاد بشي نه د استعاره څو قسمونه شول؟ درې کم دي؟ مطلقه، مجرده، مرشحه. مطلقه څه ته وایي؟ چې هغه بګي نه بګي د مستعار له مناسب ذکر وي، نه بګي د مستعار منه
او استعاره مجرده چې پای کې مستعار له ملائم ذکر وي او استعاره مرشحه دا وړو شب سره د مزون د